چې کله هم یو ګناهګار کس د زړه د منځ نه د الله تعالی نه معافي وغواړي او الله تعالی ته توبه وباسي نو بیا الله تعالی د داسې کس ټول ګناهونه معاف کوي که هغه ګناه صغیره وي او که هغه ګناه کبیره وي او بیا دا هم نه بلکې الله تعالی هغه ګناهونه د فرشتو نه هم هیر کړي فرشتو ته یاد هم نوي چې د انسان دا ګناه کړی ده د سړی دا ګناه کړی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان ده اذا تاب العبد انسى الله الحفظه ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو کس کله ګناو کې د هغې نه د توبه وباسي خو توبه حقیقتا توبه چې یو سړی دا پخه اراده وکړي چې زه به آینده دا ګناه کله هم نه کوم ان یعزم عزما جازما ان لا یعود الیها چې زه به دا ګناه کله هم نه کوم دی پخه توبه وباسي بیا الله تعالی فرمایي وایي زه د دغه انسان ګناه چې کومه ده دا د فرشتو نه هم هیر کړم او داسې وانسى ذلك جوارحه او د انسان چې کوم اعضاء دي لاسونه دي پښې دي غوږونه دي سترګې دي دغه نه هم زه د انسان ګناهونه هیر کړم ومعالمه من الارض او داسې انسان ګناهګار انسان چې په کومه ځمکه باندې کوم ګناه کړی وي د هغې ځمکې نه هغه د ګناه نشان ختم کړم او داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړې ده وایي د قیامت پر ورځ به څلور شیزونه داسې وي چې هغه به د انسان خلاف ګواهي ورکوي ځمکه ده دا به هم د انسان خلاف ګواهي ورکوي چې د ما باندې دا ګناه کړی ده الله تعالی به د ځمکې نه هم دغه نشانات د ګناه ول ختم کړي هغې ته به یاد هم نه وي چې دغه انسان په ما باندې ګناه کړی ده او داسې کرامن کاتبین دا به هم د یو ګناهګار انسان خلاف ګواهي ورکوي الله تعالی به د یغو نه هم د انسان ګناه ویر کړي هغه ته پته هم نه چې د انسان کوم ګناه کړی د انسان کوم ګناه کړی او داسې د یو بنده چې کوم اعضاء دي لاسونه پښې سترګې غوږونه دا ټول دا به هم د سړي خلاف ګواهي ورکوي چې دا سړي په دې ګناه کې زه استعمال کړی یم دا ګناه په ما باندې کړی ده الله تعالی به د اعضاء نه هم د دغو لاسو د هر شي نه د سړي ګناهونه ویر کړي او داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب وای دا کس په داسې حالت کې د قیامت ورځ باندې په داسې حالت کې د الله تعالی سره ملاويږي چې دغه سړی په ګناهو باندې به هیڅ څوک ګواه نه به یو انسان ګواوي نه به فرشته ګواوي نه به کرامن کاتبین وي نه به ځمکه وي نه به د انسان اعضا وي دا سړی چې کله د زړه نه توبه وباسي بیا به د خلاف یو هم ګواه نه وي نه په انسانانو کې نه په حیواناتو کې نه په جماداتو کې هیڅ شی د خلاف گواهی نشي ورکولای الله تعالی به دا انسان داسې د ګناهونو صفا کړي نو دا د الله تعالی فضل کرم احسان په موږ تاسو باندې چې یو کس د الله تعالی نه معافي وغواړي الله تعالی به د انسان ټوټل ډیټا دغه مکمل چې کوم اعمال دي رجسټر د کارګزاري هر شی دا الله تعالی ختم کړي نو الله تعالی د موږ تاسو ټولو ته د نیک اعمالو توفیق را نصیب کړي الله تعالی د مونږ تاسو ګناهونه معاف کړي او د ګناهونو د الله تعالی مونږ تاسو ټول په حفاظت کې وساتي